څو مجلسو کې رئیس دوست ملګری همراه څه انسان چې سره مصاحبات کوي معاشرات کوي دي په باره کې رئیس تاسو خدمت کې عرض کول چې دا موضوع هر یو کس دپاره ضروري دی یو بچی چې پنځو کالو ته ورسېږي تو دا څه تدفین کېږي مړ کېږي کابره پورې دا مسله هغه ته ضروري دی پیر و جوان دپاره ضروري دی هرې ښځې زنانه مردانه دپاره ضروري دی هر شو بالاخره چا سره ناسته پاسته تعلق ساتي خو دا څه تعلق انسان چا سره ساتي دا ډېر مهم دی ویلې چې انسان شخصیت انسان خلقیات انسان اخلاق انسان آداب انسان نظریه سوچ فکر ډېر زیات تړلی دی دوست و ملګري پسې استاد نه زیات پلار نه زیات ماحول نه زیات وراثت نه زیات تعلق او رشته څه دی د دوست و ملګري دی چې چا سره مو ناسته پاسته کوو ناخود آگاه وغواړي نه وغواړي هغه سوچونه فکرونه هغه نظریه هغه تا دماغو ته منتقله کېږي کنورټ کېږي لذا سوچ وکړه چې چا سره تعلق وټک بیټک دی چا سره ته دکان کې چای چیکي لکه یمو د سپین ږیري داسې بازار ته لاړ شي بالاخره یې دکان کې کیني چا سره یې ناسته پاسته شته هېڅوک بغیر د چا نه پتې کېږي سپین ږیري یاد شي بازار کې چا سره چای پیاله کوي چا سره تابه وي چا سره تابه نه وي انسان انس نه دی انیس انسان بغیر د انس نه انیس نه ملګري نه پتې کېدای نه شي بالاخره ډېرو کسانو رابطې نن سبا ډیجیټل رابطې شوي دي ټلیفونو باندې یو وخت په بلې شپې وړی بالاخره یو ته به ټلیفون کړي په ګنټو ګنټو بیا جام یې ورسره کوي دا نه دی قسم د دوستي هغه تعلق دی بالاخره خو چا سره دا رابطه دی دا جامې د چا سره دي دا مهمه دی ویلې هغه د اثرانداز کېږي هغه خبرې هغه سوچ دوست و ملګری داسې دی لکه پلار حیثیت پیدا کوي استاد حیثیت پیدا کوي مشاور حیثیت پیدا کوي څه ښه دی بهشته پورې د سرځي څه باد دی جهنمه پورې د سرځي ما عرض ته کړی و چې انسان مړ شي که نه کابر کې هم مغه کسان څه چا سره وټک بیټک وي مغه کابر کې یا ورته روځي لاس نیره نسي تراڅه ایموم دالتیا مخپله پلټي دی دالتیا ایمو خپل سیستم دی ګرم دی راځه ان کانوا شرارا فشرار که چیرې دا شریر و شریرو کسانو سره کېناستو شریر کسانې چې فورا کابر نه پڅوي بیا یې خپل مقصد ته که چیرې ښه دی ښه کسانې بیا یې خپل مقصد ته جهنمه پورې د بدلای شي بهشته پورې د بدلای شي ونه یې څه دوست و ملګری یار و رفیق مهم نه دی نه ما بېګا تاس کړی و څه سفر کې چې ګاډي نه مخکې خوراک شکاک سامان نه مخکې پاسپورټ ویزې نه مخکې اول یې ملګرو پوښتنه وکړه د قافلې کې څوک سره روان دي دا ډېر مهم دي لیدلی مو وي که نه قافلې کې چې یو کس جګړلو راوځي یا که نه ټوله قافله په یوې ګوتې ګډوي بیا زندګي ده کې حرامه کې عذاب الروح صحبت الاحمق عذاب الروح دا روحانی معنوي نفسیتي عذاب دی ځنه دوستان ځنه ملګري ځنه کسان څه درته میلاو شي بیا سفر کې راوي بیا داسې اوږد سفر راوي بیا په میاشتو میاشتو سفر راوي لیدلی به وي که نه ځنه کسان چې هغوی آداب نه زده که یوه ګاډي کې د سره دي ګاډی خو داسې دی لکه زه مثال ډابې مثال درکوم ګاډی داسې دی لکه بیتاب نستي ځای هغه ځای کې به خولې نه به نسواراتو کوي توکي بیا اچوي لیاړې به اچوي سیګرټ به څه کوي سیګرټ به اچوي دوره آداب نه وي زده څه بالاخره ای ګاډي سفر څه آداب دي مهم دی دا شاید دا ډېر مهم دی مارس کړی خونه پټای خلیا پلاټ خلیا اول هغه ځای کې پوښتنه وکړه چې دلته چوک اوسي اول یې همسایه پوښتنه وکړه بیا هغه نه بعد هلته ته ځمکه او حقوق دي که نه حقوق دي داسې نه وي داسې همسایه سه همسایه شي څه بیا دکې زندګۍ دکې حرامه کړي ځنه کسان زندګۍ انسان کې حرام ځنه همسایهګان دي فرشتې دي فرشتې یو ښه همسایه یو ښه ملګری یو ښه ورور نه بهتر دی برابر دی ورسره داسې وایم یو یهودي څو مولا سره څنګ ته اوسېدو همسایګۍ کې مولا امام بقیر علیه السلام څخه غالبا څنګ ته اوسېدو څه یوه ورځ یې کوله راغله امام کور ته څه ویلي دی چې ایمو خونې والا اوبه چې هغه جمع کېږي هغه
نام کوي امام خوني ته هغه نام ولا اوبه راوتلي دي ټوله خونې نمجنه دی ټول دیوال یې نمجن دی سخته حیرانه شوه فورا خونې ته راغی میړه ته دي څه خبر نه یې چې موږ خونې اوبه ټولې هلتې نام کې وځي دیوال یې ټول خراب کړی دی امام فورا حیران شولو راغلو مولا ته دي امام روتو یهودي و امام ته دي مولا دا دیوال خو ما اوس ولیدو ما ته خو پته نه وه چې امام خونې اوبه دی تا دیوال کې وځي مکمل دیوال یې ته خراب کړی تا ما ته ویلې نه تا عرض ویلې نه کولو تا ذکر ویلې نه کولو مولا ورته وایي چې یهودي همسایه مې مو ته خپل نیکه رسول الله وصیت کړی دی څه همسایهو به ډېر احترام کوئ همسایه به ازار و اذیت نه کوي همسایهو به ډېر احترام کوي خیر دی څه فرق نه کوي تکلیف ما ته وي خیر دی ښې ما وجه نه تا ته تکلیف نه وي اوس دا کسه مو کسه بیا مهم شی دی چې ته څه خیل ته کس سره ناسته پاسته کوي خونه نسي همسایه کې د چوب دي ځکه یم څه که چیرې قیمته ځمکه واخلي ډېره قیمته ځمکه واخلي خو ښه همسایه وي ارزانه ده واخیسته که چیرې ښه ارزانه ځمکه واخلي خونه واخلي خو بل همسایه وي قیمته ده واخیسته وره نه کوي فایده نه درته کوي دا ډېر مهم شی دی دوست ملګری ډېر مهم دی رفیق ډېر مهم دی چې ته څه خیل ته کسانو سره زندګي کوي یو کس یې چې یو کور کې اوسېدم یو عالم کور کوم کې کرایې باندې راکړی هغه چې د بل شهر ته لاړو بل شهر کې اوسېدلو د خونه مې ډېره خوښه شوه دوه درې کاله کې اوسېدم هغه عالم راغی مو ته ویل چې ته دغه شهر نه لاړې د خونه ما نه خرڅه کړه هغه د مو ته مړ شمه د خونه نه خرڅوه مو ته ضرورت ده نشته چې په کوي مو ته دې خبرې د خونه مو ویلې ګرانه ده نه د میلاد واجر نه ګرانه ده دا ډېر ښکلی میلاد دغه میلاد ما به د ډېر احسانو دي دا خال ډېر ښه خال دي هر څه دی چې دغه ځینې لاړې نه نیت کې مې دا دی چې د خونه مو بچې ورته پاتې شي دغه میلاد واجب مهم شی دی دوست و ملګری ډېر مهم دی ځکه مولا یې څه مولا امام صادق علیه الصلاة والسلام روایت دی چې ما پلار به ما ته ویله علیه صلوات وسلام امام باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد ایسه مو ته بابا ویله چې یا بنی انظر خمسة فلا تصاحب زویا صادق پنځو کسانو سره دوستۍ مه کوه ولا تحادثهم ولا ترافقهم ما ورسره ډېرې خبرې کوه ما ورسره ګرځه ما ورسره رفاقت کوه ایاک و مصاحبة الکذاب یو خو درغجونې سره مه کښېنه درغجونې کس سره ناسته یې مه کوه فإنه بمنزلة السراب دا سراب په شانتې دی او وریانه اوبه څه بریښي اوبه نه وي وریانه میر کې اوبه بریښي سراب نه موتیایي اوبه نه وي هغه یقرب لك البعید و یباعد لك القریب ایدی حیثیت داسې دی دا وریا شي نه درته نږدې کوي نږدې شي نه درته وریې کوي دا درته ستر غټه خبرې دوره به درته نه جوړه کړي دوره خبره به دوره به درته نه جوړه کړي دا وړې خبر نه ته غټې خبره جوړوي دا غټې خبر نه ته وړه جوړوي دیسه نه پیږي دا حقیقت ته مکمل په څه ټړوي نه پیږي تر اختیا چې دی درویغ شي دا به د پیغام وړي حقیقت د درویغ په باره کې راغلي دي کنه څه درویغ ټولو ګناهانو چابه دی کوم کس درویغ یې کنه هغه یو ګناه کوي هغه غیبت کوي تهمت بهتان بیل منځه کیدای شي هغه بیروجی کیدای شي ورکه روزه ده ویلې نه تو نه خاروزه به پړلې درویغ سره روزه سره درویغ سره روزه سره ترسي درویغ سره حاجه کوي درویغ سره حاجه کوي ایران یو فلم جوړ کړی دی چې ته وښه جوانانو اخراجی ها نه به مې ورېدلی اردو کې ترانسلیټ شوی دی اخراجی ها هغه یو کس دی څنګه ته لوړوي چې تا ډېر لیدلې ده لکه بالاخره لوړوي مشهد ته واپس کله راشي کوم کس سره رشته کوي سخر غوندې حسابېږي هغه ته یې ځان غټ کړی و ته زه حج ته لاړم چې ته لاړم حج ته لاړم هغه یې څه حج ته لاړ دی خو موبایل شو پښتنې ته ویل شي څه کله واپس ته نه راځي تخفې کې ورته یې مشهد والا سجدګاه مې دغه تسبیح کېږدی نو هغه یې وکسي ورکې د حج نه د سعودي عرب نه د مشهد والا تسبیح و خرما څنګه راوړي دي مغز کې شرمنده شي سعودي عرب کې د مشهد والا تسبیح یا سجدګاه څه کوي
مقصد دا څه یو درغجون انسان دی کنه هغه سره به نه پیږي هغه به انتهایی بېدینه به کوي خو ته اوسه پیدا نشي ځکه مولانا حدیث دی مولای المؤمن اذا کذب من غیر عذر هغه سکاس هغه کله درویغ وی بغیر د عذر نه لعنه 70,000 ملک او یا سره ملائکه ور باندې لعنت ستوي وخرج من قلبه نتن ويغا اننا نيرسي بدبور وزي حتى يبلغ العرش اغا بدبوي زمكن عرش پوری ورسیږي فيلعنه حملة العرش کله دا بدبو عرش ته ورسیږي عرش ولا مخلوقات او ملائکیاو نه لعنت وکي چې تو د درویغو بدبو دال تیار ورسیږي دویم کس مولای ایڅ و ایاک و مصاحبه الفاسق فاسق و فاجر گناهگار انسان ځان وساته ویل فانه بایعک باکلة او اقل من ذلك دوی ماړې نیوي لقمین یا تو خرڅوای شي څوک کاس نظیر کې خدای سپک شوی دی خدای احکام سپک شوی دي ته چه وتا هغه د خدای پروا نه کوي هغه خدای لري کې گناه کوي ته چه وتا څه تو نه کی خاص دسه کاسه دوستی ما کا و ایاک و مصاحبه البخیل بخیل و کنجوس انسان سره دوسته ما کا سکوم جیب باندې همیشه د پاره مو پښتو کې څوتي تالی لګولې دي پیسو نه مخ کې زړه وروځي ځنه کسو مولې دې یو جیب نو پیسې وروځي حواله زړه وروځي بیا پیسې ته نه وروځي فإنه مولاه يخذلك في ماله احوج ما تكون الیه دا به اختن کې تو شرمنده کوي سکوم ټیم کې تو ته پیسو ډیر ضرورت دی مغه ټیم کې بدل شرمنده کوي پرې کوي مغه ټیم کې بدل پرې کوي انتہائی ضرورت بودی سفر کی بوئے پری بوزے بیمار بشی تکلیف کی بوئے انتہائی دا پیسو ضرورت بودی دیو دو بیزنا صورت دورا وڑی خو ماما گورا وڑی دولا ختم شی دسے کاسا دوستی ماں کاوا بخیل کاس جہنم تا ڈیر ور نیغ دے دے مومن ویلی نہ دے وہ بیگارس کرے ہو کافر کاس بہشت تا ڈیر ور نیغ دے دے سسخی دے سسخوات دے سخوات کافر کاس بهشت بتلای شي بخل کنجوسه یو مؤمن کاس جهنم ته رسوای شي خپل بخل واجب و ایاک و مصاحبه الاحمق مولادی احمق و بیوقوف کاس دوسته نه ځون وساته ویلی فانه یرید ان ينفعك فيضرك هغه کوشش کوي چې ته فائدہ در ورسي او فائدې کې به نقصان در رسي یغه به د مشورې وی هغه به د روزانه نقصان کې تمامېږي هغه به مشوره ډېر کوي ته به مشوره اوسه کوي هغه به روزانه تو په یو ویر به دروي دغه ځکه ځمکه خو ما ډېره ښکلې ځمکه ده وایي خبر کې خبر به نه وي سام به ته ولي شی هغه به د هر ځکې تبه کوي و ایاک و مصاحبه القاتل رحمه مولا دی پنځم ګروه دا دی چې چا قطع رحم کړی وي رشتہ دار او خپلوانو سره تربرانو سره خپل ملاد کې خلکو سره تعلقات پرې کړی وي اډمو دې کړی وي هغه سره تعلقات ما سره فإني وجدته ملعون في كتاب الله عز وجل في ثلاثه مواضع مولا دی چې داغه کوم قطع رحم کوي کې قران کې درې ځای دین لعنت شوی دی قطع رحم اډموتی ولا کاس باندې قرآن کې درې ځای لعنت شوی دی دیسه دوسته څه نو کې بهتره دی مولا دی څخه کسا دوسته ما کو څنګه جاهل دی روایت دی احکم الناس من فرج جهال الناس جاهل کسانو نه عقل من کسان تختی هغه څه کسان څنګه بحثونه کوي اباس تسلیمی کی نه خبره نه مني بحث کوي مباحثه کوي جدال کوي د څه پړوړ څه ډیر کوي ځنه کسانی کنه پړوړ باس نه مانی ځنه متکبر دي تکبر واجب نه مانی حق نه تسلیمي ایتا پوښي چې دي خبره صحیح ده بیا مخبلی خبره باندې زور لګي مخبلی خبره د څه کسان سره دوستۍ نه ده پکاره د څه کسان سره بیا روزانه غرندو کې بدني وللوي روزانه به جګړه وي امامي چلو سکت الجاهل مختلف الناس جاهل کس که خاموش کو پاتې شي کنه خلکو کې اختلافات جګړې نه جوړيږي بل مولای ته شریر کسانو سره دوستۍ مکو ایاک و معاشره الاشرار فانهم كالنار مباشرتها تحرق شریر کسان سره ځکه دوستۍ مکو دوی دوستۍ د سره لکه ور سي نیغ دی شي د سي ځای واوري سي دو بیوار دي دویا ایوځي کې ځان په فساد فتنې ډولې توبه په فساد او فتنې وړي د دې دې کنه کسان سوسګرځي ارزي کې دی اٹیک دی حمله ده ارزي کې دی جګړای دی داوا ده بیا دی جګړې ته فیصل کاوه بیا دی لانجې
ته حل کوه بېعیدي والا کیسو ته ته کښېنه شریرو کسانو سره مولوي څه دغ گروه ساما کنه بدعات کونکو سلا تصحب اهل البدع ولا تجالسوهم فتصير عند الناس كواحد منهم هغه څه کسان څنګه بدعات کوي هغه د خدای شریعت کې نوي نوي ایجادات جوړوي هغه د ماه مبارک رمضان روزې ته روزې نظیر نه کوي هغه یې د روزه سره روزه دینا المنزل المز نظیر نه کوي اهل بیت او مینی محبت دغه شوی کې نه دی هغه دین کې بدعات کوي دین کې څه بدعات کوي ما وسکینا او بل کسان بل گروه هغه سي دولتمن کسان دي چې دولت او سرمایه او ثروت او سره دي خو بے درد دي معاشري درد وسه نشتا دولت خشه ده دولتمن وا قسم ته دي یو هغه دولتمن دي چې هغه معاشري درد وسه شتا غریب سره فقیر سره همسایه سره رشتہ دار سره یار سره دوست سره مدد کولای شي یو هغه سي دولتمن کسان چې هغه صرف او صرف نوز دي ګټي شو سره کور نشته ده د څه کسان سره ماکین وي دسې کسان سره تعلق ما ساتوي دا فرعون او قارون صفات ولا خالق دي دا خدای نه ډیر وریان دي کسا دوست او ملګری ډیر مهم شي چې انسان سکینی انسان د تابع وسرونه شي بهجت هغه بزرګوار به ویلا سزا دسې یم بهجت هغه جمله ده چې یو دسې مؤمن څنګه واقعي مؤمن وي خود دوست وي خدای نه ډریږي تقواداري پرهیزګاري هغه سره نیمه غنټه کینی اخلاقی کتابونه څه هزارها کتابونه وي هغه پړو کې هغه نه بهتر ده سوچ مې خبرې ته یو متدین دیندار پاکیزه انسان خدای نه ډریږي خدا ترس انسان سره نیمه غنټه کینی څنګه په ځای 10 یو کتابونه سینکړو کتابونه اخلاقی پړاو کې هغه نه د نیمه غنټه نستای ډیر اثر کوي انسان باندې څه انسان سکینی بهترین ځکه چې قران کې آیت صبغه الله ومن احسن صبغه قران کې پروردگار عالم هیڅ الهی رنگ ځان باندې وچی الهی رنگ بیا نه ختم کیږي دا رنگونه دنیوي رنگونه ځان باندې وچه دا ختم کیږي مولانا امام باقر ویل لمجلس اجلسه الى من اثق به اوثق في نفسي من عمل سنه مولا ویل چې یو معتمد انسان یو دیندار انسان یو پاک پاکیزه انسان یو خدای نه ډار ول انسان سره کې نام دا یو کال عبادت نه زیاد بولم زخی بولم یو کال عبادت نه بهتر بولم تو سوکسی بهجت هغه بزرګوار به زیارت عاشورا لوستلو زیارت جامع کبیره بیا لوستل المنزونه به کول بیا بیل سدال منزونه مستازانو ته دوستانو ملګرو ته والدینو ته هدیه کړل هغه نه چا پښتنو کو هغه دور زیات المنزونه د شنو ویلې هدیه کوي دوستانو ملګرو ته استادانو ته ویلې به چې دوی مو باندې ډېر لوی احسانات دي د څور رنگ څخه مخسته کوم رنگ څخه موړولې دا اندغه برکات نه دي دای اندغه استادانو مرګلو والدینو برکاتو څخه دا رنگ منن خسته ده د مخبل نه ده خسته مولای څه کچيري ټول عمر د خد دوست ملګری لټول کی تیر کی عمر د ضایع نه ده کړي خد دوست خو ملګری خر رفیق خ ساتي د سیده لکه اکسیجن وی اکسیجن څو ضروري انسان لپاره خ ملګری اکسیجن په شانته ده بلکې غزل سه او بو په شانته څو ضروري دي انسان لپاره بلکې ماړې په شانته ده څو ضروري دي انسان لپاره دسه ده یو خملګری یو خدوس بلکې زبردست هم څه علاج ده انسان لپاره یو خملګری خدوس هغه نه پورته وا جمله بعد کوم سکون ده انسان لپاره هر انسان سکون سي سر ده کنه ده سر سکون لپاره یو خملګری بهترینه پرزه ده بهترینه هدیه ده بهترینه تحفه ده ایزړو زندگی ده مولا دی ایزړو ته زندگی ملويږي خد دوست او خملګری واجب خو خد دوست او خملګری تلاش غوړي خپل خکولا غوړي چې انسان معاشره کې کوشش وکړي تلاش وکړي یو کاسیي علم سزدا چرسیان پډریان وکسم ز ډیر شرمېږم یو جمله دیر کوم هغه زدا چرسیان پډریان وکسم ز ډیر شرمېږم منه هغه ویلي شرمېږم چې چرسیان پډریان دوره کمالي خال دي کنه س دوره تیزه س دوسته مخته بیاي کنه دوره تیزه س چارس مخته پیلو کوي معاشره کې دوره تیزه س مرګلي پیدا کوي زونه دوه شرمېږم سمویلي داشنه شو کاواله سوچ مونږ خبرې ته مویلې داشنه شو کاواله مویلې معاشره کې اثر نشو چولې چا باندې مویلې خپل فکر نظریه مخته نشو پیلو کوله ابو حمزه سیملی بزرګوار نامه په سورېدلې دوی ابو حمزه سیملی دو سالورو امامانو مرکله و سورا سالور امامانو سیناستا سالور امامانو باندې ګران و د بشپېګم امام باندې ډېر ګران و
څلورم امام به ډېر ګران کله کله به شپږم امام کاس اوسې واستول ابو حمزه سملي د نه برېښي لږې پښتنه وکړئ لږې راولټوئ لږې پیدا کړئ کاس به اوسې واستول ابو حمزه سملي به قبرستان کې پیدا کړو راځه مولا د پښتنه کوي مولا د ته انتظار کوي مولا تا دیدار ته مشتاق دی الله اکبر انسان دوره پاک پاکیزه شي چې امام یې دیدار ته انتظار کوي امام سړی اوسې ستایي چې لږ ابو حمزه سملي ورته راولټوئ کله به راغلو امام صاحب کېناستلو امام صاحب جمع وکړه امام به دا جمله ادا کړه انی لاستریح اذا رأیتک ابو حمزه سملي کله د سکینو زړه ته د سکون میلاو شي الله اکبر انسان پاک پاکیزه دوره شي چې امام وایي چې ته راسه کېناستې ما ته سکون میلاو شو ما ته سکون میلاو شو ښه دوستان ښه ملګري ډېر ښه وي خو یاد وساته دې دپاره ضروري دی چې انسان ځانه ښه کړي که نه ځانه ښه کړي لږ خپله پاک شي لږ خپله صفا شي کله انسان ځانه یې نه بیمارۍ برطرفي کړي کینه نفرت بغض عداوت دا شیونه ځانه وبسي ښه ملګري بیا ورته میلوېدای شي ښه ملګري بایسي سکون ګرځېدای شي انسان لپاره اخري یو حکایت ته ذکر کړم تاسو زحمت ختم کوم امام خمیني رضوان الله تعالی علیه طلبګۍ دور کې یو مرګلی و اکبر نومېدو دمغني علی اکبر دمغني نومېدو طلبه و هغه اوسه خو طلبګۍ کې هغه بیا طلبګي پرېږدوله بیا لاړو همداسې کار و کسب اختیار کو بیا امام خمیني څه کله انقلاب وکړو کامیاب شو بالاخره لیډر شو رهبر شو نو امام خمیني به کله خپله پوښتنه کوله چې علي اکبر دمغني خلک وکړو چېرته وي هغه بل شهر کې بیا راوستو امام خمیني بیا په ګنټو ګنټو ورسره ناست و مینه یې ورسره کوله یو ورځ داسې امام خمیني سخت بیمار و ملکتونه یې بند کړي چې هېڅوک هم ورته مارز و هېڅوک مار پرېږدوي دې ټایم کې چوبار وټکولو غلام نوکار یې دغو مولا امام ته دی چې امام هغه راغلی دی علي اکبر دمغني راغلی دی امام فورا پاڅېدو بشتر یې المسجد دی فورا یې ارنا بسه ارنا یې بسلو فورا چې کله ارنا وتو کمرې ته ارنا وتو فورا غوږ یې ونه ولګوله سینې سیټینګ ونیوللو ما چې یې کړلو کېناستو اوسه خلخاني ته یې تاسو بهر وځئ یو 2 غنټې اوسه ناستو جامع مینه محبت یې وکړل کله ووتل امام خمیني هغه نه بعد یې څه ډېر زر ته مو سکون میلاو شو بیماري نه لړه یعنې ښه مرګلی دا شی وي ښه مرګلی سکون باعث وي خدای د مو تاسو ټولو ته ښه مرګلي نصیب وګرځوي او پروردګار د ما او تاسو نه نیک صالح کسان وګرځولي کې صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې